أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق الله العظيم. سورة الانبیاء آیت نمبر 18 سپارہ آیت نمبر 4 یعنی سلورم. دینا مخ کی آیت مبارک کی اللہ رب العزت اسباب دی غفلت ذکر کو دی مکذبینو چې دا خلق په غفلت کی دی قیامت نا دی حساب او کتاب نا. نو دی ټوټل دی غفلت شپږ مرتبه ذکر کی او په دې مخ کې آیت کې درې مرتبه وی یو لاهیتن قلوبهم چې زړونه مشغوله دي دنیا سره اخرت تیر ده. بل مرتبه و اثر النجوا پټ جرګې کول پټ میټینګونه کول د پیغمبر علی السلام خلاف د حق پرستو د موحدینو خلاف. او دریم الذین ظلموا دا ټوټل تر دې شپږو. بیا مونږ ویلو چې شپږ تعنونه شپږ فتوی په مذکر باندې چې څوک دوی ته نصیحت کوي دوی ته یاداشت کوي څوک ورته حق مسله کوي نو هغه باندې شپږ فتوی لګولې دي شپږ تعنونه په ویلې دي کړي دي په یو دا ویره دا خو عام بشر دی دا خو عام انسان ده ان هذا الا بشر مثلکم. بل ودا ساحر دے افتأتون السحر آیت تاسو سحر قبل وی یعنی دی جادوگر خبر منی نبی علیہ السلام ته جادوگر وی. نو دو دغو اوس دی آیت مبارک کی دی منز کی دی سلورم نمبر آیت کی رد په شرک فی العلم باندې او په دې آیت مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب ثابتوي د خپل رب د پاره چې دا زما د رب صفت تا. هر کله چې د مشرکانو پټ میټینګونه وکړ شپې به راجم شو د نبی علیہ السلام خلاف میټینګ او جرګه به یو کا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو الله رب العزت وحی وکړ چې ستا خلاف پپلان کی کور کې پپلان کی وجری کې میټینګ شوه دا او دا خبره تا خلاف را جوړه شوې ده او دا منسوبې جوړې کړې دي چې سحر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته دغه وی چې تاسو خو بیګا د څه چل کړی دا راغون شي وی جرګمو کړی و ادم ویلو دا مو ویلو نو سحر به نبی علیہ السلام ورته وی نو وهم دا پیدا کیدو چې یره جوړ دا پیغمبر عالم الغیب دا په غیب پویږي دا څنګه چللا الته د شپې پټه جرګو شي خپلو کې او سار ته دا خبر وي دا وای چې تاسو بیګا پټه جرګه کړی دا پټ میټینګ مو کړی دا پټه سلاګانې مو کړی دي سحر دا حل وای نو دا جوړ عالم الغیب د په غیب پویږي. الله جواب کو چې نا د نبی علیہ السلام په خلی باندې چې نبی علیہ السلام د ځان نه د علم غیب نفي کوي او دا صفت د علم غیب ثابتوي د الله رب العزت د پاره چې زما رب په پټو خبرو پويږي که په اسمان کې څوک پټه خبرو کوي یعنی اسمان والا فرشتي پټه خبرې کوي الله نه پټيږي که په مخ د ځمکه باندې انسانان څوک پټ میټینګونه پټه خبرې پټه جرګې کوي الله نه پټيږي. نو دې کې اللہ رب العزت لردا صفت ثابتوی په دې آیت کې قال یعنی ویلی دی رسول صلی الله علیه وسلم سی ویلی دی ربی یعلم القول زما رب پوهیږي په هر خبره باندې فی السماء که په اسمانونو کې وي والارض او که په ځمکه کې وي
وی زما رب د اسمانونو په خبروم پویږي، د ځمکې په خبروم پویږي. وهو السمیع العلیم، او هغه هر څه اوري، یعنی السمیع لاقوالکم، الله اوریدونکی د استاسو د خبرو. العلیم، الله پوهه دی په هغه څه باندې چې ستاسو په زړونو کې دي. الله مو د زړه په حال باندې خبر دی، الله مو د خبرو نم خبر دی، هغه باندې پوهیږي او اوري. نو نبی علیہ السلام صفت د علم غیب او په هر څه باندې د پوهې صفت چاله ثابت کو، وی زما رب په هر څه پوهیږي. نو دی کی اثبات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رسالت هم شو، دی پیغمبري هم شو. څنګه د رسالت اثبات شو؟ یعنی دا خبر هم ثابت شو چې رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی د الله دی طرف نه. دا کمی خبر چې کوي دا د خپل طرف نه کوي، بلکې د دې خبر ولا څوک ور کوي؟ الله. نو پته ولګی دا چې د الله دی طرف نه پیغمبر هم دی، ځان نه خبر نه کوي. وای زما رب په هر څه پوهیږي، یعنی که زه کومه خبره کوم د دې خبر مالا الله را کوي، زه د ځان نه کوم. زه په غیب نه پوهیږم، ماته ستاسو د پټو جرګو پته نشته. نو ربي يعلم القول في السماء والارض. او بل په دې آیت مبارک کې دې طرف ته اشاره ده چې پیغمبر علیه السلام جادوګر او کاهن نه دی. څنګه؟ یعنی جادوګران او کاهنان اغه ځان د پاره علم غیب ثابتوي، اغه خلکو ته ځان داسې شو کوي، داسې ثابتوي چې کینی مونږ خو ستا په حال خبر یو، مونږ ته پته لګي چې پتا جادو شوی دی، مونږ ته پته لګي چې تا سره داسې کار شوی دی. ای ځان د پاره دا خبره ثابتوي. نبی علیہ السلام د ځان د پاره نه ثابتوي، وینا نه زما رب پوهیږي، زه په غیب نه پوهیږم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، او زه په غیب نه پوهیږم. سورہ انعام کې الله فرمایلی. اوس ګورئ مخکې آیت مبارک کې په نبی علیہ السلام دو فتوی ورکړي وي، دو تانه لګولي. یو وی دا خو یره عام سړی ده، نو دا خو عام بشر ده، دا پیغمبر څنګه کې دی شي. بل وی دا ساحر دی، جادوګر دی، نو تاسو د جادوګر خبرې منئ. اوس درېمه خبره ګورئ، بل قالوا اضغاث احلام. بل قالوا، بلکې دوی وای، یعنی دا مشرکین او مکذبین وای، سوئی اضغاث احلام، ودا ګډ وډ خوبونه دي. دای بلتان شو دی الله کتاب او قرآن چې کله به نبی علیہ السلام ورته بیانولو، نبی علیہ السلام ته به وحی راغه، نو هغه به د خلکو ته وی چې او خلک راشي دی الله رب العزت د طرف نه دا حکم رغلی ده، دا وحی ما ته رغلی ده. نو چې نبی علیہ السلام به ورته وحی بیانوله، قرآن به ورته بیان کو، نو دی خلکو وی مړه دا خو سي ګډ وډ خوبونه دي، دا پیغمبر ودشي الیاذ بالله. نو په ودا چې کم د چې دا ودشي وای دا به خوبونه ویني. اضغاث احلام، ودا ګډ وډ خوبونه دي، یعنی هغه خوبونه چې دی غیړو تعبیر نه وي. اباظ وخت سړی دي خوب ویني کنه چې هیڅ تعبیر نه وي، سي ګډ وډ خوب لیدلې. نو دی وی دا قرآن وی دا سي ګډ وډ خوبونه دي، دی وی دا پیغمبر ودشي خوبونه ویني چې را پاسي به یې ماته وحی شوی دا ای لیدلې خوب وی وی به مونږ ته چې راشه دی الله دې طرف نه حکم رغلی دا. نو قرآن ته د خلکو سره نسبت کو د ګډ وډ خوبونو، وی دا خو سي د خوبونه لیدلې ځان نه لګی دا مړه. دای بل تان شو په پیغمبر چې د الله کتاب ته ګډ وډ خوبونه وي. اوس په دې زمو ندریدل بل خبره کوي سوئی بل افتراه، بلکې د ځان نه جوړ کړي دی دلرا، یعنی دا قرآن د ځان نه جوړ کړي دی. اولی وی ګډ وډ خوبونه لیدلې دي، اوس یې نه دای د ځان نه جوړ کړي دا، خپل طرف نه ځان نه عربي را جوړه کی، څه خبره را جوړه کی، او به وای چې وای دا د الله کتاب دا او دا قرآن دا ما ته وحی شوی. نو قرآن بارکی وای وی دا د ځان نه جوړ کړي دی. دای بل تان شو. سلورم پاغي مندریدل. پنځمه خبره کوي وی بل هو شاعر،
بلکہ دا شاعر دے. نبی علیہ السلام ته سوئی وی دا شاعر دے. څه مطلب؟ یعنی شاعران چې وی اکثر خبرې چې وی غړې وړې وي، ځان نه جوړوي، فضول کلام وي. نو دا شاعر دے د ځان نه خبرې جوړې کړي دي، اسې ځان نه شعرونه میرونه جوړ کی او بیا چې کم دی وای دا وای چې دا ماته د الله دی طرف نه وحی شوی دا. دای په نبی علیہ السلام پنځمه فتوا شو. ګوره کم کم خبره پیغمبر علیہ السلام کم کم تانونه پی لګي، کم کم نسبتونه ورته کیږي نبی علیہ السلام ته. چې کلم اهل حق مسله کوي، صحیح معنوں کې د الله کتاب بیانوي، صحیح معنوں کې د الله توحید بیانوي او په شرکیات او بدعات باندې ردونه کوي، دغه فتوی به در باندې لګي، دې ته ځان ټینګوي. څوک به در پسې وایي وابي ده، او څوک به وایي پنجپیری ده، او څوک به وایي دا نه مني، او څوک به وایي دا نه مني. دې خبرو ته به ځان ټینګوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کم کم تانونه لګي. ساحر ورته وي، عام بشر ورته وي، بیا وایي چې نه دا خو ګډ وډ خوبونه بیانوي، بیا وایي چې نه دا د ځان نه خبرې جوړوي، بیا وایي نه نه دا شاعر دی. اوس اخرنۍ څه شی ده؟ وی فلیاتنا بآیة، پس مونږ له دې راوړي یو نښه. اوس یو معجزه دې راته پیش کی. که دا ځان ته نبی وایي، ځان ته پیغمبر وایي، نو مونږ ته د معجزه پیش کی، د خپل خوښې معجزه یې غوښته. څنګه معجزه؟ وی کما ارسل الاولون، لکه چې رالیږلي شوي دي مخکینی. یعنی څنګه چې مخکینی انبیا راغلي دي او هغه د نبوت دعوه کړي وو، هغه معجزه پیش کړي وه، داسې د دا پیغمبر هم مونږ ته یو معجزه پیش کی کنه، د خپل خوښې معجزه یې وغوښته. دا شپږم تانو. الله رب العزت د اخیرنۍ خبره جواب کوي ورپسې آیت کې چې دا خلق د خپل خوښې معجزې غواړي. نو د دې نه مخکې په سورې طه کې د موسی علیه السلام واقعه ذکر شو. د موسی علیه السلام نم د خلکو فرعونانو د خپل خوښې معجزې غوښتي وي. نو هغه ته چې موسی علیه السلام معجزې پیش کړي، نو هغه کم ایمان راوړو چې دی به ایمان راوړي. دی چې د خپل خوښې معجزې غواړي، که ورته پیش هم شي د ایمان نه راوړي. ولې نه راوړي؟ د دی نه مخکې ډېرو خلکو ډېرو قومونو معجزې غوښتي دي د خپل خوښې، هغه ایمان نه دی راوړی. نو که دی ته پیش شي خو دی هم ایمان راوړي نه، دا اسې تنګول کوي، اسې تان کوي، اسې چې کوم د ځان نه لګیا دي مطالبه کوي، نور ایمان نه راوړي. الله فرمایي ما آمنت قبلهم من قرية، ما آمنت ایمان نه دی راوړی قبلهم مخکې د دوی نه من قرية، اے من اهل قرية، من قرية یعنی د کلیوالونا، یعنی ایمان نه دی راوړی د دوی نه مخکې من قرية یو کلی اوسیدونکو، یو کلیوالو. اهلکناها چې هلاک کړي دي مونږ هغوی لره. الله وی هغه ایمان نه دی راوړی، معجزات د خپل خوښې غوښتل خو ایمان نه دی راوړی. نو مونږ څه کړي دي؟ مونږ هلاک کړي دي هغه. نو الله فرمایي افهم یؤمنون، آیا نو دوی به ایمان راوړي؟ هغه نه دی راوړی نو دوی به راوړي، یعنی دوی هم نه راوړي خو اسې معجزې غواړي، اسې مطالبه کوي. اوس اړومبي تان جواب کوي. دی وی چې دا پیغمبر نه دی مگر دا بشر دی، دا خو زمون په شانت انسان دی، دا څنګه نبی کیدی شي، دا څنګه پیغمبر کیدی شي، دته څنګه وحی راتلی شي، دا خو عام سړی دی، دا خو بشر دی. پیغمبر په بشریت باندې تان کړو، رسالت او بشریت دی وی دا دواړه نه جمع کیږي، دا منافی ګڼل. الله جواب کو وما ارسلنا قبلک، الله فرمای وما ارسلنا او ندلی گلی مونگا قبل کستان مخی الا رجالا مگر نارینا. یعنی کدی تا ته بشر وای چې دا څنګه پیغمبر دی، دا خو عام انسان دی. الله وای دا څه نوی خبره نه ده چې دی وای چې دا څومره انبیاء علیهم السلام مونږ لېږلي دي، اغم نارینه او بشرو، اغم سړي او رجالو. رجال خو پیژنئ کنه، رجل جمع ده، وی اغم نارینه او اغم سړیو، یعنی اغم بشرو. ادی وجنا
امام قرطبی رحمه الله لیکلی دی د دې آیت دلان دی چې دا خبره په تواتر سره ثابته ده د پیغمبر بشریت چې پیغمبر بشر وو. دا صدقه خبره نه ده چې پیغمبر بشر نشي کیده چې دا دای کم اعتراض کوي چې دا خو عام انسان دی نو دا څنګه نبی جوړې دی شي دا خو بشر ده دا خو انسان ده. نو وی دا خبره په تواتر سره ثابته ده په تواتر سره د پیغمبر بشریت ثابت ده. او صرف دا نه څومره انبیاء علیهم السلام چې رغلي دي اټول بشر ولی الله فرمای وما ارسلنا قبلك الا رجالا او مونږ نه دی لېږلي مخکستانه الا رجالا مگر نارینا. دا رجال دا د ملائکو په صفت کې نه رځي دا د سړو په صفت کې رځي د انسانانو په صفت کې رځي فرشتو په صفت کې آی ته رجال نه ویل کېږي. په خبرې پوه شوي که نه؟ نو پته لګي چې پیغمبر الله په نوري مخلوق کې نه دی را لېږلی په انسانانو کې او په بشر کې را لېږلی دی. مخکې چې څومره انبیا علیهم السلام هغه ټول بشر وو. اوس په دې باندې خلک غوسه کېږي وایي دا ګستاخي ده که پیغمبر ته د بشر وي. هلکه د الله بندګانو دا قرآن څه وایي لږ قرآن ته غوږ کېږدئ لږ ځان پوه کوي په قرآن باندې قرآن زده کوي وی دا پیغمبر ته چې د بشر وي دا ګستاخي ده. نو ورته کافرانو به هم وي که سړي ته د بشر ته د پیغمبر وي دا ګستاخي ده او تاسو وایي که پیغمبر ته د بشر وي نو دا ګستاخي ده. خبره دواړو یو شانتې ده. څنګه ګستاخي ده؟ وی نه دی پیغمبر د ځان په شانتې ګڼي مونږ پیغمبر د ځان په شانتې نه ګڼو پیغمبر مونږ د ځان په شان ګڼي. اسو وی دا جوابونه مونږ بار بار کړي دي درسونو کې تیر شوي دي. الله رب العزت چې کله سوره کهف ختموي اخرنی آیات کې څه وی قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی تو ورته ووایه چې زه بشر یم ستاسو په شانتې ما ته وحي کېدی شي. دی وی ایو کلیپس ما اوریدو وی دی وی چې پیغمبر مونږ یادولو حق پرست علما یادوي وی یاره دی وی چې پیغمبر زمونږ په شانتې دی بشر دی انسان دی خو په مونږ او پیغمبر کې دا فرق دی چې هغه ته وحي راځي مونږ ته وحي نه راځي. مونږ وایي نه خدای دې غرق نه کا دروغ سله وایي امت مسلمه عوام ولې دوکه کوي تاسو؟ مونږ وایو پیغمبر انسان دی بشر دی د ذات په اعتبار سره څنګه مونږ مور او پلار نه پیدا یو دغه شان پیغمبر علیه السلام د مور او پلار نه پیدا دی. څنګه انسان باندې ستړیواله راځي دغه شان په پیغمبر علیه السلام ستړیواله راتلو. څنګه مونږ زخمی کیږو ویني کیږو پیغمبر علیه السلام زخمی شوی دی ویني شوی دی ویني بېدلې دي بدن مبارک نه. په خبرې پوه شوئ که نه؟ باقی مقام و مرتبه کې هغه ته څوک رسیدی شي مقام و مرتبه دی هغه ډېره اوچته ده. دی به یی د پیغمبر د خولې نه خوشبویي تله او د تا واله نه بدبویي سي ته پیغمبر زما په شانتې ده. نو مونږ خو وایو چې دغه فرق ته هغه خولو ته چا خولې رسیږي هغه خولو ته نه هغه سره چې په صحبت کې څوک پاتې شوي دي په ملګرتۍ کې ورسره څوک کم صحابه پاتې شوي دي د صحابو مقام ته چې تمامه دنیا رغونډه کې د صحابو نه دی خوا ښکته چې تمامه دنیا رغونډه کې د صحابو مقام ته نه رسي ټوله دنیا د تمامه دنیا پیران شیخ الحدیثان شیخ القرآن څومره شیوخ دي څومره بزرگان دي شهدا دي اولیاء دي نیکان صالحان دي مفسرین دي مجاهدین دي د صحابو مقام ته رسي چې د صحابو مقام ته نه رسي نو د رسول الله مقام ته به څوک رسي؟ دا یوه دوکه ده چې دا یې ورکوي خلکو له او به یې وګوره که نه دا پنجپیرین دي دا وابین دا دیوبندین ریونډین پلانین دی وایي پیغمبر زمونږ په شانتې ده. خلک یې توبه توبه دی پیغمبر ته د ځان په شانتې دی. په خبرې پوه شوي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ویښته مبارک مقابله د تمامې دنیا انسانان نشي کولی دغه مقام ته څوک رسیږي هغه د خپلو خاورو سره څوک نه برابریږي. په خبرې پوه شوئ؟ مونږ سره نور انبیا برابر نه ګڼو. مونږ وایو چې
انبیاء چې نور رجم شي د رسول الله مقام ته نه رسی صلی الله علیه وسلم، نو چې پیغمبران مقام ته نه رسی نو ما او ته بلبل وته رسیږي. دا یو دوکه ده، بس خپل عوام لای ورکوي، صرف ولاغه ذهن ولا خلاف جوړوي چې د خلکو ګوره مسلې ته غوږ نه دی، د پیغمبر شان کې دا خبرې کوي، الیاذ بالله ګستاخی کوي. الله فرمایي وما ارسلنا قبلک او ندی لګلی مونږستانه مخکې الا رجالا مگر نارینا نوحي الیهم چې وحی کوله مونږ غوي طرف ته، مونږ به ورته وحی کوله. اوس الله فرمایي فاسألوا اهل الذکر، پس تاسو کوي د علم والونا. اهل الذکر، الذکر نه مراد وحی، د وحی کتاب قرآن، هغه علما چې هغه په کتاب پوهیږي، د وحی په علم باندې پوهیږي، د قرآن او د حدیث په علم باندې پوهیږي. ځکه حدیث هم وحی ده خو هغې ته وحی خفي وي، او قرآن هم وحی ده خو دې ته وحی جلی وي، یا قرآن ته وحی مطلوع وي او حدیث ته وحی غیر مطلوع وي، نو هغه هم وحی ده. نو هغه عالم هغه ته اهل علم اهل الذکر وي چې هغه د قرآن او د حدیث باندې پوهیږي، د هغې علم ورسره وي. الله وایي د دغه نه تپوس وکړه، داسې نه دي ویلي چې چام پټکې په سر کو د هغه نه تپوس وکړه. قرآن کې داسې یې دا آیت دوه ځای کې الله راوړی دی، یو په دې ځای کې راوړی دی، یو په سورت نحل 14 سپارې کې. الله وایي چې په مسلې نه پوهیږي، ګورئ فاسألوا، پس تپوس وکئ اهل الذکر د علم والونا، ان کنتم لا تعلمون، که چېرې تاسو نه پوهیږئ. ګوره دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د بشریت په مسلې نه پوهیږي، عالم سره کېنه نو په قرآن او حدیث باندې به دې پوهیږي، د رسول الله په بشریت به دې پوهیږي. په مسلې نه پوهیږي نو تپوس وکړه د عالم نه، هغه عالم نه چې هغه په قرآن باندې عبور لري، په قرآن پوهیږي، چې هغه په حدیث پوهیږي. او کنا صرف سپینې جامې اچولې وي او ښایسته غټ ښایسته پټکې په سر کړی وي، غټې دي 500 واله تسبیح ورسره وي او غټه جبه یې اچولې وي او سترګې تورې کړې وي او ګیرې غوړه کړې وي، خو چې په قرآن نه پوهیږي دا عالم ده، چې په حدیثو نه پوهیږي دا عالم ده. امون خلکو کې نن سبا ډیرو خلکو کې دا شعور نشته چې هغوی عالم پیژني نه. عالم څوک ته؟ امون خلک ظاهري چهرې ته مړه دالی څنګه استاد ده خو پټکې هم نشته، دا عالم نه ده. بعضې خلک مفتی صاحب باره کې وایي که نه مړی د عالم شکل دیسي وي، ای ده خو بس پکول په سر کړی ده او غټ غټ بریتې پرېښي دي، ای بدماشانو غوندې شکل یې ده، د عالم به دیسي وي. دی د عالم څو ښکاري چې ښه ښایسته شنه خوله یې وي، برېت یې ښې صفا کړي وي او ښه موټه تازه سور سپین ایسی تناس چې رنګ یې تک سپین وي، تسبیح ورسره وي او په ناز ناز قدمونه اخلي، په ناز ناز خبرې کوي. او دا ډېر رسېدلی سړی ده، غټ مولا ده. همدغه غټ مولا نه چې تپوس وکړي د قرآن د یو آیت بې بریک نه لګي. په خبرې پوه شوئ؟ کو قرآن ته دې کېنولو بې بریک نه لګي. غټ مولا دغه ده. فاسألوا اهل الذکر، الذکر نه مراد وحی، هغه علما. بیا علما دام وایي چې هغه علما هم پکې شاملو چې کم یهودو یا نصارو خو چې په کتاب پوهېدل او تحریف نه کولو، مسله نه بدلوله، هغه وخت کې پکې وایي دغه علما هم شاملو. یهودو تورات عالمانو مو، په خبرې پوه شوئ که نه، خو تحریف نه کولو په تورات کې. انجیل والا په د انجیل په وخت کې د انجیل علما، خو چې تحریف نه کولو، مسله نه ګډوډ کوله، هغه وخت کې د هغوی نه تپوس کولو. اوس د قرآن والو نه تپوس کول دي چې څوک په قرآن او په حدیث باندې پوهیږي، نو چې په مسلې نه پوهیږي قرآن وایي تپوس وکړه. تپوس کول دا عیب نه ده. امون خلک مسلې باندې ځان نه پوهوي، ځان نه باسونه کوي، خپل طرف نه فتوی ورکوي، ځان نه هر سړي مولا جوړ کړی ده، فتوی ورکوي او مسلې تپوس نه کوي. نه، عالم نه تپوس وکړه که نه، شرم خبره خو نه ده. قرآن وایي چې نه پوهېږي تپوس وکړه. او دې ته عبدالسلام شیخ صاحب هم احسن الکلام کې دې ته تقلید محمود وایي، چې تقلید وایي په دوه قسمه ده.
کم ځکه یو سړی یا بالکل په قرآن او حدیث نه پوهیږي یا په ډیرو پوهیږي په یو نیم مسلې باندې نه پوهیږي، نو په هغه ځای کې د کلک عالم نه د قرآن او د حدیث باندې پوه عالم نه د مسلې کې ځان پوهول دا وایي تقلید دی، خو تقلید محمود دی، ښه ده، بد نه ده. یو ځای کې صفا قرآن او حدیث موجود دی، نص د قرآن موجود ده، صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود ده، او باوجود دی هغې ته د یو مولا خبرې پسې ځې او قرآن پرې دی حدیث پرې دی او نه د میا استاد یې داسې ویلي دي، نو دغه تقلید مضموم ده. قرآن په دغې رد کړی ده. خبرې پوه شوئ که نه؟ ګورئ لفظي ترجمې ته. الله فرمایي قال ربي، یعنی اویل رسول ربي رب زما یعلم القولا، خبر دے په هر خبره فی السماء چې په اسمان کې دي، یعنی که په اسمان کې وي، والارض او که په ځمکه کې وي، وهو السمیع العلیم، او هغه هر څه اوري په هر څه پوهه دی. بل قالوا، بلکې دوی وایي اضغاث احلام، یعنی دا ګډوډ خوبونه دي، بے تعبیر خوبونه. بل افتراه، بیا وای بل افتراه، بلکې دا د ځان نه جوړ کړی دی، یعنی ځان نه جوړ کړی دی قرآن لره. بل هو شاعر، بیا وای بل هو شاعر، بلکې دا شاعر دی. فلیاتنا، پس را دی وړي مونږ ته بآیتن، یو نښه، یو معجزه، کما ارسل الاولون، لکه چې را لېږلي شوي دي مخکني. ما آمنت قبلهم، ما آمنت، الله فرمای ایمان نه دی راوړی، قبلهم مخکې د دوی نه، من قریة، یو کلیوالا، اهلکناها چې هلاک کړي دي مونږ، یعنی دغه کلیوالا. افهم یؤمنون، نو آیا دوی به ایمان راوړي؟ هغوی نه دي راوړي، دوی به راوړي، دوی نه راوړي. وما ارسلنا قبلک، او نه دی لېږلی مونږ مخکې ستانه، الا رجالا، مگر نارینا، نوحي الیهم، چې وحی به کوله مونږ هغوی طرف ته. فاسألو، پس تپوسو کوي، اهل الذکر، د علم والونا، د اهل علمنا، ان کنتم لا تعلمون، که چېرې تاسو نه پوهیږئ. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. بعضې د اهل ذکر نه مراد وګوره قرآن کې الله د اهل ذکر نه تپوسو کوي. اهل ذکر نه څه یادوي؟ دا څوک چې په تیزه ذکر کوي. اهل ذکر نه هغه مراده خدي وی دا وګوره پیرانو نه تپوسو کوي، دا ذکر والا. ای غریبان کو پوی دی په خپل ذکر په تیزه کولو، ای په خپل نه پویږي، نو په قرآن نه پویږي، په حدیث نه پویږي. که هغه پوی دی په خپل جمعات کې غویمې کولې، بازنګرې به یړولې، جمعات کې به ګډېدل، نو هغه په خپل نه پویږي. اب چاته سم مسله بیان کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وما توفيقي الا بالله ان توكلت عليه حسبنا الله ونعم الوكيل. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبي الله لا اله الا هو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.